السلام علیکم. تاسو به د لاس باندې د میګو په راتلو مبارکي دین علاوه په خپو باندې د میګو راتلو مبارکي وړېدلی یا د دین علاوه بعض اوقات خلکو په سټ باندې درد راشي او خلک وایي چې کوم دی دا د شپې الټا راغلی دی. دین علاوه لاس الټا راغلی دی، درد دی پې. دین علاوه د خپې او د لاس په پټو کې د غوټې راتلو مبارکي به اورېدلی. دین علاوه بعض اوقات انسان ډېر زیات ستړی شي او د هغه پر لاسو کې میګو غونته کې راشي یا څوک وایي په بدن کې د اوبو کمی راشي د هغې د وجې راځي. نو بیماري ده چې هغې ته موږ په پښتو کې وو په پټو کې درد. اوس دغه پټو کې درد یعنی ټیټنی دا کومه بیماری ده؟ د دې وجوهات څه دي؟ دین علاوه د دې علامات څه دي؟ او اخیره کې اهمه خبره چې د دین به موږ ځان څنګه بچ کوو دا ډېره اهمه ده. نو شروع کوو ټیټنی. ټیټنی وټ از ټیټنی؟ ټیټنی کنډیشن کریکټرایز بای دا سره یو حالت ته چې په دې کې انوالنټي مسل کریم اینڈ سپازم چې په خپل په مسل په پټو باندې یو درد شروع شي، یو سپازم ورته شروع شي، مطلب چې څه ورسره وجنګي نو هغه درد کوي. دین علاوه and twitching caused by increased nerve and muscle excitability یا رامروړی شي غوټې پکې وشي. ولې وشي؟ د نرس چې کوم نرو راغلی دلته او مسل چې کوم مسل دی پټې دي هغه د خپل حد نه د خپل ایبیلیټي نه سیوا چې کوم دی دا ایکسایټډ شي، سیوا ایکسایټیشن شروع کی. اوس د دې وجوهات سری کازي دي سری لو کیلشیم. اوله وجه دا ده چې زمون په باړی کې د کیلشیم کمی راشي. د کیلشیم کمی راشي دا کې د کیلشیم کار څه دی په مسلز او په نرس په اکټیویټي کې انوالو دی. نرس او د مسل اکټیویټي لپاره د کار کولو لپاره د کیلشیم چې کوم دی مقدار دا ډیر مست دی. اوس د کیلشیم کمی راشي نو هغه خپل کار نه کوي او د خپل حد نه سیوا ایکسایټډ شي. دین علاوه لو میګنیشیم، د میګنیشیم کمی پکې راشي چونکې میګنیشیم هم د پټو پر اکټیویټي کې د نرس په اکټیویټي کې انوالو دی نو د هغې د کمی د وجې هم په پټو کې درد راځي. دین علاوه ویټامین ډي ډیفیشنسي. ویټامین ډي ډیفیشنسي څنګه راشي؟ ویټامین ډي ډیفیشنسي داسې راشي چې یا خو موږ داسې خوراک نه کوو چې هغې کې ویټامین ډي پریزنټ وي یا دین علاوه موږ نور تم نه کینو، نور سورسز نه استعمالو چې ویټامین ډي پکې پریزنټ وي، د هغې د وجې ویټامین ډي ډیفیشنسي راشي. ویټامین ډي څه کار دی؟ ویټامین ډي څه کار دی؟ ویټامین ډي د کیلشیم لیول چې کوم دی دا مینټین ساتل دي. نو چې کوم دی ویټامین ډي نه نو کیلشیم به مینټین وي نو دی کې به درد شروع کیږي، ټیټنی به جوړیږي. دین علاوه پیراتایرایډ گلینڈ ډس آرډر یو گلینڈ دی پر نیک کې پریزنٹ دی، د کار دی کیلشیم مینټین کرنا. اوس په دغه گلینڈ کې خپل مساله راشي نو دا به کیلشیم نشي مینټین کولی، دا هغې د وجې به ټیټنی جوړیږي. دین علاوه کډنی ډیزیز په ګردو کې څه مسالې راشي، په ګردو کې بیماری راشي. اوس د ګردو دلته څه کار دی؟ چونکې د ګردو دا کار دی چې زموږ په وینه کې کیلشیم او نور چې څومره منرالي سوډیم پوټاشیم میګنیشیم دا مینټین ساتي په بلډ کې. اوس چې ګردې خپله کار نه کوي نو ګردې به په وینه کې څنګه کیلشیم او سوډیم او پوټاشیم مینټین ساتي، د هغې د وجې ټیټنی جوړېدی شي. دین علاوه الکالوسیس بلډ کې چې کوم دی بلډ چې کوم وینه ده موږ ورته په پښتو کې خوږه وایو، مطلب چې پی ایچ کوم دی هغه د 7 نه سیوا شي، دکې ته موږ الکالوسیس وو، د هغې د وجې مسل کریم کیږي. اوس د دکې علامات څه دي؟ د مسل کریم علامات څه دي؟ نو اول ټینګلینګ اور نمنس. ټینګلینګ میرګي غونډه کې به راځي او سړی وایي چې څوک راګستنې منډي داسې غونډه کې حالت راځي. دین علاوه مسل کریم اینڈ ټویچنګ. مسل کریم مطلب په پټو باندې درد راځي او ټویچنګ مطلب چې کوم دی مروړ کیږي، غوټې غونډه کې پکې جوړیږي. او د دین علاوه سپازم مطلب چې څه قسمه څیز ورسره وجنګي نو هغه درد کوي. دین علاوه ډیفیکلټي سوالوینګ په خوراک کې او د اوبو په تیرېدو کې ډیر زیات درد شروع شي، تکلیف شروع شي. دین علاوه سیجر د مسل او د نرس چې کوم الکټریکل اکټیویټي ده نو دا ډیره زیاته سیوا شي. دین علاوه ډیفیکلټي بریثینګ په ساه اغستو کې تکلیف شروع شي که چېرته د ساه انټرکاسټل مسل او ډایفرام دا افیکټ شو نو دې نه بعد چې کوم دی په ساه اغستو کې هم تکلیف شروع شي. اوس موږ خبره کوو چې د دې نه به ځان څنګه بچ کوو. د دې ټیټنی مطلب د پټو چې کوم درد دی د دې نه به ځان څنګه بچ کوو. نو اول
چې کوم دی ایټ کیلشیم ریچ فوډ، داسې خوراک به کوو چې هغې کې د کیلشیم مقدار ډېر زیات سی وای، لکه لیفي ویجیټیبل چې کوم دي، سبزیانې چې کومې دي، دین علاوه یګرټ، چیز، ماستا او کچھ. د دین علاوه مینټین ایډیکویټ وټامن ډي، وټامن ډي لیول به مینټین ساتو. څنګه به مینټین ساتو؟ د دې لپاره به سن لایټ نه وټامن ډي ریسیو کوو. څنګه به ریسیو کوو؟ لږ ټایم به په ورځې په دوران کې نور ته کینو. دین علاوه اهم خبره وټامن ډي به د څه نه حاصلو؟ د نور چې کوم سورس دي د خوراک نه به حاصلو. د دین علاوه ټریټ کډنی اینډ پیراتایراید، او که چېرته دغه بیماري دا په ګردو د بیمارۍ د وجې شوي یا په پیراتایراید ګلینډ بیمارۍ د وجې شوي، نو د دې دواړو به علاج کوو. د دین علاوه اټینډ ریګولر میډیکل چیک اپ، او داسې علامات که په انسان باندې هر وخت راځي نو دله پکار دی چې خپل میډیکل چیک اپ چې کوم دی دا په ریګولر بیسس باندې شروع کړي. والسلام.